اکثر ملګري پوښتنه کوي وایي زمونږ په ذهن باندې ډېر بوج وي او زمونږ ذهن ډېر کمزوری وي، کومه خبره چې وکړو نو وروستو رانه بیا هیره وي. نو د دغسې خلکو دپاره د چا چې په ذهن باندې بوج ډېر وي او ذهن یې کار نه کوي، ذهن یې کمزوری وي، خبره ترې زر هېرېږي، دغه رنګې طلباو دپاره چې هغې نه سبقونه هېرېږي، سبق یادوي نه یادېږي، ذهن یې کمزوری وي، نو د هغې دپاره دغه مختصر ویډیو تاسو سره شریک کوم چې ډېرو ملګرو به پوښتنه کوله چې یاره د ذهن تیزېدو دپاره موږ ته څه ووایي. نو د ټول نه مخکې د ذهن تیزېدو دپاره بهترین طریقه کار دا دی چې انسان ګناه پرېږدي، غلط گفتار، غلط ویل، غلط اورېدل، دغه غلط کتل، دغه د ګناه نه ځان وساتي. نو دې سره الله رب العزت به ستاسو ذهن چې دی نه خرابوي او ذهن به برابر وي، ذهن به تیز وي. دویم عمل چې دی هغه دا دی چې د هر مونځ نه پس مونځ دی چې وکړو فرض مونځ، د هغې نه بعد به دا ښی لاس راواخلې، داسې به یې په دې تندي باندې کیږدي ښی لاس، او 11 پیرې به یا قویو یا کریمو دا به ووایي. نو انشاءالله په دې باندې به الله رب العزت ستا ذهن ډېر تیز کړي، ذهن به دې برابر شي. دې نه علاوه د قرآن کریم یو صورت دی سورة الانشراح، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، دا خو ډېر یو مفید دی د ذهن تیزېدو دپاره. کم مسلمان چې دا وایي چې زما د ذهن تیز شي او بهترین دی تیز شي او زما سینه کولاو شي د علومو دپاره، نو هغه دی د سورة الانشراح چې دی هغه پابندي کوي. د هر فرض مونځ نه پس چې سلام دی واړولو نو 1 پیره درود پاک ووایه په شروع کې، بیا بسم الله ووایه، بیا سورة الانشراح مکمل ووایه، بیا 1 پیره درود ووایه او په دې خپله سینه باندې چوف کا. نو انشاءالله د دې په وجه به الله رب العزت ستا ذهن، ستا دماغ، حافظه انتهایی مضبوطه کړي او ستا سینه به د علومو دپاره کولاو شي. الله رب العزت دې وکړي چې زمونږ ذهنونه، زمونږ دماغ، زمونږ حافظه دا د قرآن کریم د علومو دپاره الله رب العزت کولاو کړي او الله دې موږ ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله د دغې خبرو اهتمام وکړئ، الله رب العزت به ستاسو دغه مشکل حل کړي. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني.